بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وهو المقصود بالنسبة دون مطبوعه. په دې عبارت کې مصنف د توابع صدرم قسم بینوي چې هغه بدل ده. بدل لغوي معنی ده عوض او مقابل. لغوي معنی څه ده؟ عوض او مقابل. او په اصطلاح کې بدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وهو المقصود بالنسبة دون مطبوعه. دا تعریف ده. نو بدل هغه تابع ده چې نسبت وکړي شي دې طرف ته ما د هغه شي نسب الى مطبوعه چې نسبت کړي شي مطبوع طرف ته او هو المقصود بالنسبه او دا مقصود بالنسبت وي تسوي مقصود بالنسبت وي دون مطبوعه نکي د دې مطبوع. تعریف مو وکړل تعریف مو دا وکړل چې بدل هغه تابع ده چې دې طرف ته نسبت شوی وي د هغه شي چې کوم شي نسبت مطبوع طرف ته شوی وي او دا تابع او بدل دا به مقصود بالنسبت وي نه کې مبدل منه مطبوع نه کې مبدل منه او مطبوع. لکه مثال بس شي جاءني زيد اخوك او د جاء نسبت یوزل زید طرف ته شوی ده خود دغه جاء چې د کوم نسبت زید مبدل منه ته شوی وو بدل ته مشوله چته مشوله بدل ته مشوله پوشي او د دې کې مقصود بالنسبت بدل اخو کدا نه کې مبدل منه زید پونه شي به ٹھیک ده کنه سوندا هر طریق کې مو فائدې کوي غوینه وکنه ٹھیک ده. نو دلته کې فائدې کوي دي. البدل معرف ده وتابع ينسب اليه ما نسب الى مطبوعه وهو المقصود بالنسبه دون مطبوعه. د ټول شي ده تعریف ده. تابع جنس ده والمقصود بالنسبه ده فصل اول لا اذن سوتلو صفت اتبع بیان او تاکید ده ویلو وتلو ځکه چې د کې مقصود بالنسبت مطبوع نه کې تابع ٹھیک ده کنه دونه یا دون مطبوعه ده فصل ثاني ده. دین عطب بالحرف وتله ویلي زکا چې کې مقصود بالنسبت دوړ وي یکي مقصود بالنسبت دوړ وي نواتي وتله پونه شي په بدل به صدر قسمه ده. بدل الكل بدل البعض بدل الاحتمال او بدل الغلط. بدل الكل څه دی شي چې بدل د مبدل منه مصداق وي بدل د مبدل منه مصداق او مدلول وي ٹھیک شول. لك جاءني زيد اخوك زید و اخوك دوړه یو کس ده زید و اخوك دوړه یو کس ده. نو د بدل او مبدل منه مدلول او مصداق یو شول چې کوم شی د بدل مصداق ده او مدلول ده هغه دی د مطبوع دی مبدل منهم ده ٹھیک ده کنه چې کوم شی د بدل او د تابع مصداق ده اما هغه شی د مبدل منه دی مطبوع مصداق هم ده خو شي کنه لکه جاءني زيدون اخوك کې. او بدل البعض دویم قسم څه ده بدل البعض. بدل البعض هغه بدل لا چې بدل مدلول د مبدل منه د مدلول جزوي پوښی په لکه ضربت زيدا رأسه. اوس دې مثال کې وګوره زید مبدل منه ده رأسه بدل لا نو بدل دی رأسه رأس بدل د زید مبدل منه جز ده او کنه ده جزء ده کنه
ٹھیک شوله دریم قسم بدل الاحتمال لا او دا کوم دا دا هغه بدل لا چې دې کې بدل د مبدل منه سره تعلق او نسبت وي یا بدل د مبدل منه د متعلقات لوي پوښه بدل د مبدل منه د متعلقات لوي لکه صلب زید ثوبه صلب زیدون سلب کړی شو زید کپڑے دی هغه ٹھیک ده کنه کپڑے دی هغه نو دې مثال کې وګوره زید مبدل منه او مدبوده او ثوبه دا بدل لا او تابع ده نو صوب دا دی مدبود متعلقات نه دي ځکه چې د زید سره متعلق دي کنه کپڑے دي چا دي د زید دي نو زید سره متعلق دي ٹھیک ده کنه او بل بدل الغلط بدل الغلط چې د غلطۍ نه بعد ذکر شي څه مطلب دا چې متکلم د زبان نه یو لفظ اوزي ٹھیک ده کنه او دا لفظ نسبت د تاغه لفظ ته نو پکور ٹھیک ده بل ته پکورو خودنه په غلطۍ د جبنه بل لفظ وته د دغه غلطۍ تدارک د پر بدل غلط رول شي لکه جاءني زید جعفر نو متکلم ته پکور چې جان جعفر ویلې وای خو چې زید خلی نه وته نو د غلطۍ تدارک د پر پورن څو وي جعفر وي یا رأيت رجلا بيش حمارا موسوق لیدل سړی بیسوي چې حمار پونه شو په ټیک شو کنه سونده ورته لګوري ها واقسام البدل 4 ودي بدل اقسام سلور دي بدل الكل من الكل بدل الكل من الكل وهو مدلول مطبوع ومدلول دي مطبوع مدلول منه جاءني زيد اخوك والبدل بعض من الكل وبدل بعض كلنا وهو مدلوله وهو ما مدلوله دا چې مدلول دي جزء مدلول المطبوع دي مدلول جزء نه ضربت زيد راسه وبدل الاحتمال هما مدلوله متعلق المطبوع چې د تابع مدلول د مطبوع متعلق وي کسلب زید ثوبه وبدل غلط وهما يذكر بعد الغلط چې ذکر کړی شي بعد د غلطینا نو جاءني زید جعفر ورأيت رجل حمارنا والبدل ان كان نكره من معرفه کچره بدل نکره د معرفي نشي مطلب څه چې بدل نکره وي او مبدل منه معرفه وي نو په دې صورت کې د بدل صفت وړل دا واجب دي خو دې نمخ کې تاسو داس د کو چې د ځکه اکلن سلور صورتونه جوړي سلور صورتونه پکې جوړي کوم یو دا چې موصوف صفت مبدل یو دا چې بدل او مبدل منه دوړه معرفي وي دویم دا چې بدل مبدل منه دوړه نکری وي دریم دا چې بدل معرفه وي او مبدل منه نکره وي څلورم دا چې مبدل منه نکره وي او بدل څه وي معرفه وي څو صورتونه شو څلور صورتونه شو کچره دوړه معرفي وي لکه جاني زید اخوک ٹھیک ده کنه او کا دوړه نکری وي لکه جاءني رجل اخن لك پوشه او کا اول مبدل منه نکره وي او بدل معرفه وي ٹھیک ده کنه لکه جاءني رجل اخوك پوشه درې مثال خو شو کنه اوس کسچره بدل نکره وي او مبدل منه
معرفه لکه بالناسیه کاذبه نو دې څه وګوره الناسیه مبدل منه ده او دویم ناسیه بدل ده نو اول ناسیه معرفه ده کنه او دویم ناسیه نکره ده ٹھیک ده نو مصنف یې شکلا تصورم صورت روشي بدل نکره وی او مبدل منه معرفه وی نو د نکری صفت رول دا واجب دی ویلی ځکه چې بدل مبدل منه کې مقصود بالنسبت بدل وی نو مبدل منه غیر مقصود شو کنه نو غیر مقصود معرفه ده او مقصود نکره ده نو مقصود به د غیر مقصود نه انقش شي ٹھیک ده کنه مقصود به د غیر مقصود نه انقش شي یا غیر مقصود به د مقصود نه خشي ٹھیک ده کنه اعلی به شي پوه شوله نو صفت د بدل به وروړي ٹھیک ده کنه نو معرفه ته بیا اگر چې معرفه هته جوړ نه شوله معرفه د څه شوله نږدې شوله دغه د صفت زړه خو نور صورتونو کې د نور در صورتونو کې دا واجب نه ده نور در صورتونو کې صفت رول واجب نه ده ٹھیک شو نو په دې مثال کې وګوره بالناسیه معرفه وا ناسیه پس بیا نکره ده بدل نکره ده نو دغه صفت رول په کاذبتین سره ٹھیک شو ول بدل ان کان نکرتن بدل کچره نکره وي من معرفه ان معرفنا يجب ناته واجب ده صفت دې قوله تعالی بالناسیه ناسیه کاذبه لك د الله قول بالناسیه ناسیه کاذبه کې د ناسیه چې بدل نکره ده نو صفت وروړي ده ولا يجب ذلك في عكسه ونا دا واجب دی په عکس کې یعنی مطلب چې بدل معرفه وي او مبدل منه نکره وي ولا في المتجانسين چې دوړه معرفه یا دوړه نکری ته کې دا واجب ځکه چې کې بیا دا مسله شته نه ده چې کوم مسله په دې ځای کې ده پوه شئ